بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وآداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بولی کتاز تیادی بعد سورة بقره خلاصه کتاز تویلیو چه دید دو حصی دی. اول حصہ یا ایوہ الناس عبدونا تردیز پوری دا. اول حصہ کی دو خبری وی لا الہ الا اللہ دا اللہ وحدانیت او ازبتلا ابراہیم نبی مسئلہ دا رسالت شروع شو. دا اول حصہ ختم شو. دا دیر زینات دویمہ حصہ شروع شوا. پا دویمہ حصہ کی جہاد انفاق او احکام بیانی کی. جہاد انفاق او احکام اول چه شروع شوی دا نو دا پا احکامو کی شوی دا. دیتا پا اصطلاح کے امور انتظامیہ وی. امور چه باغی سرا انتظام دا طول انسانان وشی. بے امور انتظامیہ کی دری خبری دی. بعض امور دا سیدی چه داغی تعلق دا انسان ذات سری دیتا وی تہذیب الاخلاق لکا روجہ شوا. بعض دا سیدی چه داغی تعلق دا کور سری دیتا وی تدبیر المنزل لکا نکاح طلاق. او درم اغا امور دی چه داغی تعلق دے دا طول علاقی او دا ملک سرا اغیتوی سیاست مدینہ. دا تہذیب الاخلاق ما يتعلق بالنفس. تدبیر المنزل ما يتعلق بأهل البيت دا غیر تعلق دا طول کور سری. او سیاست مدینہ ما يتعلق بالقریہ چدا غیر کلی علاقی سر تعلق لکا قصاص. دلتا اول حکم ذکر کی گی دا قصاص. یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم القصاص فرسوہ دے پتا سبان دے قصاص فی القتلہ پا قتل پمڑو کی چیزوک راپاسی و بس سڑے مڑ کی تاسو تینا قصاص واقع لائی. قصاص لغوی معنی دا برابر والے. اصطلاح کی وی ان یفعل بالانسان مثل ما فعلا. ان یفعل بالانسان مثل ما فعلا دا چه سکڑی دی اغا شانتی دا سر اوشی. بے قصاص دا دا حکومت کار دے. تفسیر قرطبی لکی اتفقا ائمت الفتوہ. سمرہ مفتین حضرات دی دا طول متفق دی
على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه یو سړی خپل حق چې دی هغه نشي اخیستلی دون السلطان بادشاہ نه علاوه. اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون السلطان. خپل حق سره په خپل نشي اغستلې ځکه دې سره به خانه جنگي جوړ شي. لہذا دا د حکومت کار دې قصاص اغستل. بے امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چې قصاص کې قاتل په کومه آله باندې قتل کړي پاک آله باندې بدا وجلی شي. هغه څنګه قتل کړي دي دغه شانتي به وجلی شي. او احناف لا قود الا بالسيف قصاص دا په توري سره بچي دی هغه اخلي. لا قود الا بالسيف. نو كتب عليكم القصاص فرشو دے پتازمان برابر والے فی القتلى ومړو کې الحر بالحر حر دا په وجل شي په بدل د حر کې عبد با وجل شي په بدل د عبد کې والانثى بالانثى خذ په وجل شي په بدل د خذ کې. دلته دا مقابله چې ذکر شوی دا د دین اوسو اختلاف را پیدا شوی دی. احناف داوی الحر بالحر د حر او د عبد په منځ کې قصاص شته. حر عباسدو عبد مړکو نو دا حر به قتل کولی شي. امام شافعی رحمت الله علیه وی نشته دی. تاسو ته معلومه ده امام شافعی رحمت الله علیه مفهوم مخالف معتبر وای کنه. الحر بالحر لا يقتل العبد بالحر. احناف وای چې نه حر او عبد کې به قصاص جاری کیږي. البته دی بل مسله کې الانثى بالانثى دلته په اتفاق دی چې سړی را پاسې دو ښځه مړه کړله نو سړي نه به قصاص اخیستلی شي. سړی را پاسې دو ښځه مړه کړله نو سړي نه به قصاص اخیستلی شي. په دې باندې اتفاق دی. نو دلته هم مفهوم مخالف راغلی دی که نه الانثى بالانثى دې سره به څه کېږي. احناف الحر بالحر دا د دې لپاره احناف وایي چې دا آیت رستو دی او ان النفس بالنفس دا مخکې دی رستو دی. اول حکم دا راغلی دویم حکم راغی ان النفس بالنفس. نو نفس په نفس سره نو د حرم نفس دی او د عبد نفس نو لہذا اغا آیات رستو شو. دا احناف شافی سے پا انثى بالانثى کی دا جواب کئی چه دے مفہوم مخالف منسوخ دے پا حدیث مشہورہ سرا. حدیث دے المسلمون تتکافأ دماؤهم. المسلمون تتکافأ دماء د مسلمانانو ویني برابرې دي. نو که هغه ښځه وي او که سړی وي د دې وینه څه ده برابره ده. او احناف خو مفهوم مخالف سره معتبر نه وایي. چې مفهوم مخالف معتبر نه دی بیا دا مقابله ولې راغلی الحر بالحر. نو شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې مقصود د دې آیت رد په زمانه د جاهلیت. زمانه د جاهلیت کې دوه ډلې وي د هغوی منځ کې دشمني وه. یو ډله مالداره وه یو غریبه وه. مالداره به راپاڅېدو غریب به یې مړ کړو نو څه پیسې به یې ورکړلې قصاص به یې د مالدار نه نه اخیستو. او په غریب به راپاڅېدو مالداره به یې مړ کړو
نو بیا غریبانان 2 کسه وجل غریب را پاتېدو مالدار به مړ کو نو غریبانان به 2 وجل نه لا فرمایي الحر بالحر نه یو په یو باندې دي دا سره دي چې مالدار په وجه باندې غریبانان په 2 مړ کېږي به څوک سوال وکړي چې مقصود مساوات وي نو به الانسان بالانسان به ویلې وکړه الانسان بالانسان یو انسان با وجلې شي په بل انسان بس خبر اسانه وا که خزه که سړی که حور او که عبد وي جواب دا دی چې شریعت لګو تفصیلم کوي دا ډېر اجمال او چل انسان بالانسان په تفصیل راغی چې نه حور په حور باندې عبد په عبد باندې خدا په خدا باندې دین مراد تفصیل دی بعض علماء دا معنا کړی دا الانثى بالانثى کی دا مفهوم مخالف چر د دین مراد قصاص فی الاطراف دی قصاص فی الاطراف دی او قصاص فی الاطراف کې مفهوم مخالف معتبر دی مطلب سړی را پاتېدو د ښځې نه لاس کټ کو وایي د سړي لاس به نه کټ کېږي ځکه د ښځې د لاس مثال داسې دی لکه ید شله ګوزن چې والي ځکه هغه کسب او کار نه کوي او د سړي مثال داسې دی لکه روغ دا مسلک دی د متقدمین او احناف او متأخرین وای چې نه د سړی او د خدي لاسونه غوګونه سترګې دا برابر دي ولی هغه آیت تلارشه ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والسن بالسن او رستو سوی والجروح قصاص زخمونه به برابر وي دا وینا معلومه شوله چې مساوات دا په قصاص فی الاطراف کې هم دی دا د متأخرین او احناف فتوا ده او په دې باندې تقریبا نن د ټولې دنیا فتوا ده ټولې دنیا کې د سړی را پاتېدو د ښځې نه لاس ګټ کړو نو د سړي لاس به ګټ کېږي دا لاس په لاس غوږ په غوږ پوزه په پوزه دې کې مساوات دی ځکه ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن دا ټول پکې راغلي دي نو ګورئ یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو کتب علیکم القصاص فرشوه دې په تاسو باندې برابر والے فی القتل الحر حر بوجل شی په بدل د حر کی والعبد غلام بوجل شی په بدل د غلام والانثى بالانثى خذب وجل شی په بدل د خذی فمن عفی له دو معنی فمن اغا قاتل عفی له چې د تمافی وصل من اخیه دا غرور مقتولنا نمراد ورور نکم رور شو اسلامی ورور دے قاتل دے اورور مسلمانی وجلے دے خود قاتل تا معافی وشولا قصاص نالو دیت ورکا نو وس دیت باندې فیصله وشولا د اومانو فاتباع بالمعروف مطالبه ده په خې طریقې سره دا کار د چا دی د مقتول د اولیاء دی مقتول اولیاء به مطالبه کوي په خې طریقې سره واداو الیه باحسان او قاتل چې ورکه ډېر په مهرباني سره به ورکه په عزت سره به ورکه دا باندې چې واهلې اورور برا باندې خرج کو نه واداو الیه باحسان ډېر په عزت سره بغدیت دته چې ورکی چې تاسو زمونږه اورور معاف کو فیصله د دیت وکړه نو ګوره دا یو معنا فمن اغا قاتل
عفی له چې معافي وشدته من اخیه د ورور اسلامنا د مقتول فاتباع مطالبه ده بالمعروف بخي طریقې سره واداء الیه ورکول دی دوی ته په احسان پډېرې مهربانۍ سره پډېرې عزت سره دیر فمن هغه مقتول د مقتول نه مراد د مقتول وارثان دي فمن هغه مقتول دا وارثانو عفي له اعطي له عفي بمعنى ده اعطي د مقتول وارثانو تسملاوسو فیصله وشوا نو به په خې طریقې سره قبلای فمن اغه مقتول ان اولیاء د مقتول عفي له چې ورکړې شو دوی ته عفي من اعطي ورکړې شو من اخیه دورورنا دلته دورورنا کوم ورور دی ورور نسبی دی ورور مقتول تا صفه سلام صلات استاس ورور مرشوي دی دومره دیت بدر کی دوی راضی کړل نو فمن هغه مقتول او ریاد مقتول عفي له اوتي له من اخيه دورور نشن فاتباع پس مطالبه ده بالمعروف بخي طریقې سره واداء الیه ورکول دی به احسان پډېرې مهربانۍ سره ذالک تخفیف من ربکم دا اسانتیا ده د رب د طرفنا ورحمتنا مهرباني ده پتا سو وجدا ده چې د موسی علی السلام په دین کې سختی و کچا به یو سړی خطاات مړکو بیبم قصاصو خطا کې هم قصاص دا د موسی علیہ السلام دین کې سوا ډیره سختی و او د عیسی علیہ السلام په دین کې ډیره نرمي و دونه نرمي و چې قصدن به سړی مړ کو پای کې هم قصاص نو دیت اسلام دا جامع دے دواړه پکشته دي قصدن دې مړ کو قصاص دے او خطاان دې مړ کو دیت دے نذالک تخفیف اندازن اسانتیا د درب د طرفنا ورحمتنا مهربانی دا فمن اعتدى بعد ذلك جزته او خود دینه پس قصاص دیت ما غستو او دا غینه پس بدل ما غستو سړی ملکو فمن اعتدى جزته او پس دینه فله عذاب الیم د پاره وی درناک عذاب وی د پاره ولکم فی القصاص حیات ستاسو د پاره په قصاص اغستلو کې حیات عظیمه تنوین د تعظیم د پاره ډیر لوی زندگی دا یا اولی الالباب یا د عقل خاوندانو قصاص کې الله وی حیات دی څنګه حیات قاتل ته دا پته ولګي کدا سړی می مړ کو نو خامخا زمړ کې ګما نو د قتل نه بزان وساتي د زندگی ملاو شو سړی مړ کو قصاص قاتل باندې خپل خپلوان و نه درېدو ویني حکومت ته حواله نو دا یو سړی به مرشي د یو وجلو په بدل کې به دا یو مرشي او خپلوانو نه حواله کو او کسی جوړې کړلې نو څه به جوړ شي خانه جنگي به جوړ شي یو طرف او بل طرف ته یو خو اسم مړ دی ځکه قاتل قتل کړی دی او قاتل ته حکومت ته نه حواله کې خدای له وجه نه به خانه جنگي جوړ شي نو څومره کسان په مکمري نو خدای دې چې دا یو سړی قاتل حکومت ته حواله کا چې هغه له سزا ورکړي نو نور قوم با د عذاب نه بچ شي به د دنیا چې څومره قوانین دي په ټوله دنیا کې کاغه اسلامي دي او غیر اسلامي دي قصاص د هغه چا نه غستل چې چا قتل کړي دي دا غورور دا غفلار او دا غزوی دا غنه قصاص نشي غستل
دا اسلامی قانون هم دی او د ټولې دنیا دا قانون دی. دورونه به وي، یو به بدماشي بدعملی غل به یې ډاکو به او بل به بزرګي او غل او ډاکو به څه وکړي؟ قتل وکړي او بیا به دا نیک سړی به خلک عذابوي. لکه بعضې علاقو کې داسې کېږي چې هغوی قوم باندې سړی وجني، یو قوم را پاسې د بل قوم نه سړی مړ کړي، بس یو کس دې نه مړ کړه، د سر سړی پکې ګوره وی چې کوم مالدار یې هغه پکې مړ کړه. نو بعضې وخت د زوی د وجې نه پلار مړ شي یا د ورور د وجې نه بل ورور مړ شي، ولې وایي زما ورور یې وژلی او د ده ورور مې مړ کړ. دا جایز نه دی. قصاص به دغه چا نه دي چې چا قتل کړی دی. ولکم فی القصاص ستا دپاره په قصاص اخیستلو کې حیاتون ډېر لویه زندګي ده. یا اولی الالباب ای د عقل خاوندانو لعلکم تتقون الدماء د دې لپاره چې تاسو بچ شئ د خون ریزۍ نه، د جنګ جګړو نه. کامله په قصاص باندې وکړو. عربی کې یو مقوله وه القتل انفى للقتل. القتل یو قتل د وجه نه ډېر قتلونه لرې کېږي، د یو قتل د وجه نه ډېر قتلونه لرې کېږي. انقصاص والا ډېر خلک به د قتل نه بچ شي. دا جمله عربو به په دې باندې فخر کو چې دا د فصاحت او د بلاغت نه ډکه جمله ده. الفاظ یې کم دي او معنی ډېره ژوره ده او معنی ډېرې دي. اسلام د هغې په مقابل کې فی القصاص حیاتون دا دوه ټکي راوړه. فی القصاص حیاتون. بیا تاسو مختصر المعنی کې د دې قرآن چې کومه جمله ده او د عربۍ چې جمله ده هغې منځ کې تقابل کړی دی. یاد دي درته تقابل دا دی چې دلته فی القصاص حیاتون کې 11 حروف دي او القتل انفى للقتل په هغې کې 14 دي. دې کې د هغې نه حروف کم شو. دویم دلته تصریح ده په مطلوب چې هغه څه دی؟ حیات دی. لکم فی القصاص حیاتون، حیات دی، زندگی ده. په هغه جمله کې حیات نشته دی. هغه وایي القتل انفى للقتل، یو قتل سره نور قتلونه لرې کېږي. دریم دا کلي حکم دی فی القصاص حیات او هغه کلي نه دی. بعض وقت کې القتل ادعى للقتل، یو قتل ډېر قتلونه راکاږي. د یو قتل د وجې نه څونه قتلونه وشي. یو سړی دی نیک سړی دی او چا مړ کړو، نو د هغه د وجې نه خلک راپاڅي څومره قتلونه وشي. هغې کې فرق نشته دی، جامعیت نشته دی او دې کې جامعیت دی. دریم څلورم دې کې تعظیم دی، حیاتون عظیمون. دیر کې تکرار نشته دی. فی القصاص حیاتون اول تا القتل انفى للقتل، قتل پکې 2 ځله راغلی تکرار. دغه شانتي التا انفى اسم تفضیل دی، څه غواړي؟ مفضل علیه غواړي او دلته نشته دی. دلته مطابقت دی، قصاص حیات زدین دواړه ذکر دي. اول ته مطابقت چې دی هغه نشته. بعض صورت قرآن دا د فصاحت او د بلاغت نه ډک کتاب دی. عربو په دغه جمله باندې ډېر فخر کو. الله د هغې مقابل کې یو مختصره جمله راوړله چې هغې کې فصاحت د هغې نه زیات دی. ولکم او ستا دپاره فی القصاص په قصاص اخیستلو کې حیاتون، حیات دی ډېر لوی.
یا اولی الالباب و دا عقل خواندانو لعلکم د دې لپاره تتقون الدماء چې تاسو بچ شئ د وینې توی کولونه. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت. دویم حکم تدبیر المنزل. کور کې سړی دی بیمار شو پکار دا دی چې وصیت وکړي. دا وصیت تعلق د چا سره؟ ما يتعلق باهل البيت، د کور سره تعلقي. نو دا تدبیر المنزل. کتب علیکم فرشو دې بتاز باندې دا حضر چکل راشي احدکم یو کس باندې الموت اے اسباب الموت. موت مراد اسباب الموت. ان ترک خیرا کبرخه بی مال. دا شرط لګو وصیت کله لازم دی چې مال حالی وی. ان ترک خیرا کبرخه مال. الوصیت وصیت فرض دی. دا نائب فاعل دی د کتبه. اے کتب علیکم الوصیت. وصیت کول فرض دی للوالدین د پاره د والدین والاقربین او د خپلوانو د پاره بالمعروف په طریقې سره. حقا دا حق دی علی المتقین په متقینو باندې. څه مطلب شو؟ محافظه د وصیت د علامه ده د متقینو. حقا دا حق دی علی المتقین په متقینو باندې. دلته وی وصیت بکې. عام علما دا وی چې دا آیت منسوخ دی پس سره په آیت المیراث سره. میراث آیتونه رال د والدین یې څه معلومه شوه، د بچو معلومه شوه، د مور د ښځې معلومه شوه. لا حاجت الی الوصیه. حدیث کې را دی لا وصیت للوارث. وصیت نه قبلیږي د وارث په حق کې. تاسو به تفصیل ویلې دي او سراجی کې هم تاسو میراث کې ویلي. وصیت دا د خپلوان په حق کې نه قبلیږي، خو چې کله د باندې علامې د مرګ شروع شي. بعض علما وایي چې نه وصیت شته دی، خو دا وصیت به کوي چې زما مال د شریعت مطابق تقسیم کوي. دا وصیت به کوي. نو که څوک سوال وکړي دوی خاصي مسلمانان دي د شریعت مطابق به تقسیموي، وصیت ته څه ضرورت؟ جواب دا دی چې مړي چې کوم وصیت کړي هغې له خلک اهتمام کوي. یاره ګورئ دی وصیت کړی، اخري خبره یې دا وه د هغه دا وصیت پوره کوي. نو شریعت دا وایي چې دا دې وصیت وکړي. څه وصیت به کوي؟ چې زما مال د شریعت مطابق چې دی هغه تقسیم کوي. بس د ده غاړه خلاصه شو. نو کتب علیکم فرض شوی دی په تاسو باندې دا درا چې کله راشي یو کس باندې اسباب د مرګ. ان ترک خیرا کبرخه بمال. وصیت فرض دی للوالدین په حق د والدین والاقربین او خپل خپلوانو بالمعروف په طریقې سره. حقا دا حق دی للمتقین او په پرهیزګارانو باندې. فمن بدله چا چې بدل کو بعد ما سمعه پس د دې نه چې وصیت یې اورېدلی و فانما اسمه یقینا ګناه د ده علی الذین کسانو باندې یبدلونه چې کوم کسانو تبدیلي راولي په وصیت کې. ده خو صحیح وصیت وکړو، وارثان یې بدل کو، ګناه یې په ده نشته. ان الله یقینا الله سمیع اورېدونکی دی، علم والا. فمن خاف سوچ یریږي من موسن د وصیت کوونکي نه جنفن د طرفدارۍ. یو سړی یریږي چېرې دا پلار د دې یو زوی نه خفه دی، داسې نه چې وصیت نه کې محرومه کړي دا زوی، یک طرفه وصیت وکړي. جنف یو معنا مې ته وکړله طرفداري. دیمه معنا کتابونو کړې د خطا. چېرې دا سړی خطا نشي په دې وصیت کې، او اسمن یا قصدن غلط وصیتونه کی. قصدن غلط وصیتونه کی. دغه وخت کې دله څه کسان رالو او دغه زوی وله راوستو چې خیر دی د نه غلطي شوې ده او دا معاف که، او
دلهم پورا وصیت داسې نه چې ته محرومه کی نه الله دې کې څه ګناه نشته دی اگر چې دغه وخت کې هم د دوی پلار او د دوی په منځ کې څه وشي جوړه وشي فمن خاف سوچریږي من موسین د وصیت کوونکي نه جنفا د طرفدارۍ او اسما یا د ګناه عمدا قصدا فاصلح بینهم سوله وکړلی شوله د دوی په منځ کې فلا اسم علیه نشته ګناه په ده باندې ان الله یقینا الله غفور رحیم بخونکی مهربانه دی یا ایها الذین آمنوا دا دریم حکم د څه تهذیب الاخلاق ما يتعلق بالشخص والنفس تهذیب الاخلاق روجه روجه و نساء چې تا کې څه پیدا شي تقوا پیدا شي د روجه حکم دا پدویم کال د هجرت راغلی دی او دغه کال کې بیا د جهاد حکم هم راغی د جهاد حکم هم راغی روجه هم راغله او سخت ګرمي وه د احکام دارمدار په امتحان دی مکه مکرمه کې روجه نیول اسانو ولې څه نه میلاوېدل د خوراک نو هلته حکم نه و چې کله هجرت وشو مدینې منورې ته نو مسلمانانو باندې وسعت راغی فراخي د رزق راغله نه الله وی روجه ونیسئ یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کتب علیکم الصیام فرض شوی دا پتا سبحانه روجا کما کتب څنګه فرض شوی علی الذین کسان باندې من قبلکم چې تاسو نه مخکې وو لعلکم د دې لپاره تتقون چې تاسو کې تقوا پیدا شي ګورې شریعت اسانتیا ته اشاره کوي کما کتب مه پریشانه کېږه روجه یوازې پتا نه وه پتا نه ده کما کتبه مخکې خلقو باندې هم ده یو دیم لعلکم تتقون چې تا کې تقوا پیدا شي لعلکم تتقون کې د روجې فوایدو طرف ته اشاره ده یو فایده د دې دا ده چې تا روجه ونیوله وږې شوې او سخته ده د باندې نو سوچ به وکړي چې داسې خلک چې هغه ټول عمر وږي وي خوراکو ته نه میلاوېږي په هغو باندې به څونه سخته وي نو د بل سوچ او فکر به تا سره پیدا شي نو تا کې به د هغوی دپاره همدردي پیدا شي دویم دا نفس ډېر متکبره دی ده کې عاجزي راځي په لوږې سره یو ډېر لوی متکبره انسان دی بادشاه دی بدماش دی پهلوان دی هغه به کله تا ته غاړه ږدي چې کله وږی شي چې وږی شي بیا ورته څه وایي هغه به مني دغه شانتې نفس دا ډېر لوی سرکشه دی او ده کې عاجزي راځي په لوږې سره دیو جناب پخواني بزرګانو به قلت طعام کمواله د خوراک دا به هم د ریاضت یو حصہ ګرځوله پیر به مریدانو ته به ویلې تاسو به خوراک صرف دونه کوئ چې نفس کې عاجزي راشي دغه شانتي تتقون کې روجې سره ساتلو کې نږدېوالی راشي فرشتو سره ولې فرشتې خوراک سکات چې دی هغه نه کوي نو تاسو کې صفاوالی د زړه راشي زړه صفا شي نو فرشتو ته څه شئ نږدې شئ لعلکم د دې لپاره تتقون چې تاسو کې تقوا راشي ایامن دا دویم تخفیف مه پریشانه کېږئ یو څو ورځې دي دریم تخفیف که بیماری یا په سفری خیر دی روجه منی سو بیا د هغې قضۍ راوړه ایام معدودات ورځې دي د شمار فمن کانا څوک چې وي په تاسو کې مریضن بیمار او علی سفر یا په سفر باندې فعدة ای فعلیه عدة
لازم دی پد باندې شمار من ایام اخر د نور ورځو. معلومه شوه چې مریض یا سفر د وجه نه چې روزه پرې دی نو معاف نه ده، فی الحال به پرې دی، به د هغې څه راوړي؟ قضا راوړي. فمن کان سوچي به تاسو کې بیمار او علی سفر یا په سفري فعدة ای فعلیه عده و د باندې شمارل دی من ایام اخر د نور ورځو. وعلى الذين پاکستان باندې یطیقونه چې طاقت وي فدیه دی ورکې طعام مسکین، طعام دی او غریب. دی آیت کې دو تفسیر دي او د تفسیر نمخ کې د روزې د نزول ترتیب توقع دی. اول حکم چې راغلی او د روزې هغه د عاشوري و. حدیث کے راضی نبی علیہ السلام چه ہجرت کو مدینی تا یہود دا عاشوری روجنی ولا نبی علیہ السلام روجونی ولا و امر بسیامه او صحابو ته هم ویلی چه تاسو روجونی صحیح. نو اولا روجه دا عاشوری. دیم حکم ایامی 20 درې ورځې روجی. دریم حکم رمضان تخیرن. تخیرن څه مطلب؟ روزه نیسي او په مالدار فدیه ورکړي. بیا دا منسوخ شو. دې کې مته اشاره ده وعلى الذين باغزمان يطيقونه چې طاقت وي د مالداري فدیه دی ورکړي طعام مسکین. نو دا حکم منسوخ شو. دریم حکم څه؟ رمضان تخیرن روزه نیسي او په مالدارۍ فدیه ورکړي. نو دا حکم به منسوخ شو. څلورم حکم راغی رمضان تشدیدن. تشدیدن دا و چې روزه دې ماته کړه څو پورې اوده شوې نه وي خوراک کوه، او چې اوده شوې بس خود به خود روزه شوه. دیتا وی رمضان تشدیدن. بیا دا حکم راغی چې دا خوراک کوئ کلو وشربو فراز کا کوئ تر دې چې لمر سبا صادق راوخیږي ټوله شپه خوراک کولی شي. نو ګورئ یو قول په دې آیت کې دا دی چې دا آیت منسوخ دی او دا حکم دریم نمبر کې کمالداري روزه نیسي او کس ورکې فدیه ورکې. دویم قول د ابن عباس دی، هغه وایي چې نه دا منسوخ نه دی او دا حکم د چا دی؟ د بوډا او د بوډۍ دی. شیخ فانی ورته وایي. څه ورته وایي؟ بوډا سړی بوډۍ ښځه چې روزه نشي نیولی نو هغې څه ورکړي؟ فدیه دی ورکړي. دا حکم منسوخ نه دی، محکم دی او دا حکم د چا دی؟ د شیخ فانی، د بوډا او د بوډۍ یا هغه مریض چې هغه دایمي مرض والی، هغه مرض چې هغه دایمي وي، لکه مثال شوګر یې دی او روزه نشي نیولی همیشه دپاره، نو هغې څه ورکړي؟ فدیه ورکړي. نو شیخ فانی حکم به څنګه ثابت دی؟ ابن عباس وایي چې دلته حمزه مقدره ده. وعلى الذين فاكسان باندې لا يطيقون طاقت نه لري د روزي، ضمیر روزي ته راځي دي. فدیه دی ورکړي طعام مسکین چې طعام دی او غریب دی. دا یو. دیم تاسو ویلي دي اطاق یطیق اطاقتن. حمزه د باب افعال دا د سلب د پاره، سلب طاقت چې طاقت یې نه یا وی حمزه د باب افعال د مشقت د پاره ده. څه د پاره؟ څه مطلب؟ روزه نیولی شي خو په تکلیف سره. نو چا روزه نشي نیولی نو هغه د فدیه ورکړي. دا حکم د چا شو؟ د بوډا او د بوډۍ شو. دا دویمه توجیه ده په دې آیت کې.
وعلى الذين پاکستان باندې یطيقونه الا یطيقونه طاقت نشته دي دروجینی ولو فدیه دی ورکی طعام مسکین طعام دی یو غریب. بعض علماء دا وایي دریم تفسیر په دې آیت کې چې ضمیر فدیه ته راځي دی. وعلى الذين پاکستان باندې یطيقون الفدیه چې طاقت د فدیه نو دا حکم د سرسایه دی فطرانه دی ورکی نه پوهیږي. په دې باندې دا سوال دی چې یطيقونه ضمیر تاسو ته راځي کو فدیه ته نو فدیه خو مؤنث دی او یطيقونه ضمیر د چا دی د مذکر دی. او جواب دا دی چې دا فدیه مصدر زوتا دی هغه مصدر چې په اخر کې تا راغلی او مصدر زوتا ته ضمیر د مذکر او د مؤنث دواړو راځي کیږي. دویم اعتراض چې فدیه خورستو ذکر ده قال الذين يطيقونه طاقت د فدیه وی نو دا اسمار قبل ذکر راغی فدیه رستو دا او ضمیر ته مخکې راځي دی. نو دوی دا ذکر کړی دي چې فدیتون دا مبتدا ده مرتبه مقدمه ده وای مرتبه څه ده مقدمه ده. او دا حکم د چا شو د فطرانه شو فطرانه دی ورکی. البته په دې بل اعتراض دا دی چې فطرانه د قرآن نه ثابت شو بیا حدیث شي فرض او فطرانه خو څه ده واجب ده. دریم اعتراض جواب دا دی چې دا احتمالی معنا ده. څه معنا ده؟ د نورو مانو احتمال پکشتا لہذا فرضیت په دې سره نه ثابتېږي. نو علی الذین پاکستان باندې چې طاقت نه لري د روزي فدیتون فدیه دی ورکې طعام مسکین او طعام د یو غریب. ګوریا ساته بعض علاقو کې دا رواج دی چې کله مړې جنازه وشي نو بیا غریبانان راجم شي او هیله اسقاط وتوای دا د منځونو فدیه او د روزو فدیه هغه تقسیمي. نو ګورې دې کله تفصیل ته وکړي دی اوله خدایا ساتي چې فدیه صرف د څه لپاره ده د روزې لپاره ده. د منځ فدیه ائمه اربعه څوک نه مني سوا د امام محمد رحمت الله علیه. چې امام محمد رحمت الله علیه وی چې د منځ اهمیت زیات دی د روزې نه غلچانه منځم پاتې شوی نه هغه دی هم فدیه ورکي. هغه یو ټکی ویلې دی وی نرجو قبوله نرجو کې دې چې الله قبول کی. نور ائمه وی چې فدیه خلاف القياس دا او کوم حکم چې خلاف القياس راشي خپل مورد پورې خاص وی لہذا فدیه صرف د روزې د منځ نشته. امام محمد رحمت الله علیه وی چې نه د منځ روزه فدیه هم ورکولې شي. یو خو دې باندې ځان کوی کوي چې دا قول د چا دی امام محمد رحمت الله. دویم فقه چې وګورې بیا د دې لپاره شرطونه دي. یو دا دی چې روزه او منځ اتفاقي د عذر د وجې نه څه د وجې نه الا یطیقونه طاقت یې نه معلومه شو که یو سړی قصدن منځ نه کوي د هغه نه فدیه نشته دی. قصدن روزه نه نیسي او ته له بیا فدیه چې دی هغه ورکې. بقول د مولانا بجلیگر رحمت الله علیه اب ویلې ختمونه پس کې څه په د ژوند باندې قرآن منو کو نه منو چې ته له ختمونه چې دی هغه کوي نو د قصدن منځونه نه کول او کو عذر د وجې نه کول فدیه هغه صورت کې ده چې د عذر د وجې نه پاتې. دیم فقه کې تاسو ویلي دي مولانا سرفراز خان صفدر رحمت الله علیه راہ سنت کتاب کی د دې وضاحت سره بحث کړی دی.
هغه وی دویم دا دی چې د به وصیت کړي چې رمانه دونه منځونه پاتې دي د سره غم دی چې د منځونو رانه پاتې دي او قیامت کې به مانه تپوس کړي چې څه وکړم کولی یې نشم نو وصیت به وکړي چې زما فدیه ورکړئ هغه سره نو سوچ نشته دی د آخرت دا سوچ هم نه دی چې د مونځ باره کې به مانه قیامت کې تپوس کېږي نو یو دا دی چې عذر د وجې نه به پاتې دویم دا دی چې وصیت به یې کړی دریم دلته وګورئ فدیتون پوره فدیه به ورکړي او طعام مسکین چاته به ورکړي مسکینانو ته چې دی هغه به یې ورکوي نو منځونه ترې پاتې دي هغه به حساب کړي او روژې پاتې دي هغه به حساب کړي دومره پیسې جوړېږي مسکینانو باندې به هغه پیسې تقسیم کړي دا صحیح طریقه ده او دې کې دا لازم نه ده چې خامخا جنازې نه پس به تقسیموي جنازې نه مخکې هم غریبانانو ته دا ورکولی شي علاقې کې کلي کې وګورئ جنازه به مثال د شپې 10 بجې کېږي او سرو جماعت را روان دي او چم ګاونډ کې غریبانان دي راشه دا فدیه مخکې ورکړه دا لازمه نه ده چې خامخا د جنازې نه پس به ورکړي دیمه مسله هیله چې ورته وایي هیله دې ته وایي تا کسان کینی تی قبول کی وی ما قبول کړي به دل ورکوي ما قبول کړي به دل ورکوي د دې اصل څه دی فقہ کې د دې اصل شته هغه بدل دی او خلقو کې ځان تبدیلی راوستي ده هغه دا دی چې یو سړی دی روزې ته پاتې دی یا مونځ ته پاتې دی وصیت یې کړی دی د عذر د وجې نه ته پاتې دی و سړی غریب دی منځونه ډیر دي حساب یې وکړو 50,000 روپۍ جوړېږي او د سره مثال 5,000 دي دا 5,000 به یو غریب لا مثال څو غریبانانو له ورکړي بیا به ورته ووایي چې یاره دا زما د ورورو فدیه ده خو زما نور وس نه کېږي که تاسو یې ماله واپس کوئ په خوشحالۍ سره زه به نورو غریبانانو له ورکړم هغوی په خوشحالۍ سره واپس کی بے نورو لور کی هغوی په خوشحالۍ سره واپس کی بے نورو په دې سره 50 پوره شي فقہ کې دا لیکلي دي خو شرط دا دی چې هغوی په خوشحالۍ سره واپس کی دلته خو چې کیني ما قبول کړی دی او بیا ما تا ته درکړی نو دغه مثال 10,000 روپۍ دي 10,000 روپۍ اوس بل ته ورکړي او 2 منټه پس به 50 روپو ته لاس نیولې نو دا قصدن نه ورکوي چې او بس د زړه نه ما ترالی کار چاته دا پته ولګي چې دا زه مالک شوم زما خوښه ده چې دلې ورکوم به هیڅوک ورنکي پوه شو دی باندې نو یو په دې کې دا شرط نشته دی دیم مکتبه مفتی فرید رحمت الله علیه یو واجبه نقطه ویله هغه کدا پیسې ډېرې دي مثال 1,00,000 روپۍ دي او د حج داخله هم څه ده 1,00,000 روپۍ ده او دا د 1,00,000 روپۍ څه کړي قبول یې کړي نو ته مالدار شوې په تا باندې حج څه شو فرض شو او کو بیا دې بل ورکړي نو حج کې دا مسله تاسو ویلې د جوز لفرض شي به نه ثابتېږي ټول عمر به د باندې حج فرضي البته بعض علاقو کې د پیسو د پاسه قرآن شریف هم دي درس د پاره دا د دې د پاره دي کدي سړی ټول عمر منځونه نه کړي او روزي نه نیولي ټول عمر او دا غي ټول حساب وکي مثال 2,00,000 روپۍ جوړيږي او دا 15,000 روپو د پاسه قرآن شریف کې خودو او دا د غریب لور کو چې دا قبول کا دا قرآن شریف قیمت خو نشته دی او غریب دا قبول کو د سشل کا غریب په کروڑونو روپۍ قبول کړي دا ټول عمر منځونه نه دي کړي 2,00,000 روپۍ دي او غریب د طرف نه
کروڑونه روپۍ قبول کړي نو بس غاړه به خلاص شي وایګه دی باندې غاړه به شي خلاص شي وګوره یا ساتي قرآن قیمت نشته دی خو د قرآن د ثوابونو قیمت نشته دغه چې تا د پیسو د پاسه کې خودو دا خو بازار کې په 200 روپۍ په 300 ملاوي ته په 10,000 اخلي تاله څوک درکې ته نه اخلي دویم دا ده کده دی حلی اجازت ملو شي نو بیا خو به یو سړی زکات حساب وکړو چېرې ما باندې 15 لک روپۍ زکات دي 15,000 روپۍ کې او د پاسه دی په یو قرآن شریف کې دي او جو مدرسې ته دی راوړي چېرې دا زما زکات دی بیا به کا چې د زکات وشي ولی زکه چې د کروڑونه روپۍ ورکې د قرآن خو قیمت نشته دی دویم دا د قرض کې یو سړی باندې قرض دی او دا ورغی چې و دا 15,000 روپۍ والا قرض کې او تا په ما باندې 1 لک روپۍ دي نورې به ګورو او دا پیسې والا او د پاسه په قرآن شریف خو دی بیا به کار دی چې د ټول قرض شي ادا شي ځکه د باندې 1 لک وي او ورېږي په کروڑونو دغه وجه دا چې فتاوا دارالعلوم دیوبند پایک پدې کې بحث کړی دی چې کوم شرایط مقرر کړی دي هغه پدې کې نشته دي لہذا دا یاد شرایط پیدا کی او یاد دا نه کوي اوس په اکثر علاقو کې تقریبا نشته دي او بعض علاقو کې وسم شته دي بعض خلک په جګړې چې دي هغه کوي یاره وې دا مړی ته پیدا یو د مړی ټولو منځونه معاف کیږي خلکم دا وې د مړی ټولو منځونه معاف کیږي او دا غټولې روزي چې دی هغه معاف کیږي بار صورت څومره بدعات دي که هغه باندې سړی جوړ نظر وکي شان ورشا کشمیری سے هم لیکلي چې دا یو اصل وی بنیادی وی خو خلق بزان نزانه پای کې سره ولي بعضی قیودات راولی لوازم راولی بعضی خبری پا کرادن نکی نو داغی نسو جوڑ شی بیدعات چی دی آغا جوڑ شی نو اصل اشتا خو بیائی که دا لازم گرزول چه جنازی نفس بی او ارچا دپاری کاغا وسیعت کڑی کنی کڑی غریبی او کمالداری نو بیا دیو جن بیا غصو جوڑ شی آغا ممنوع و گرزیگی وعلى الذين باغزان باندې يطيقون چې طاقت نه لري دروجي فدیتون فدیه دی ورکی طعام مسکین طعام دی غریب فمن تطوع چاچی او خوشاله سره وکړه خیرن سنیکی فهو خیر وغدر بهتر د بارا وان تصوموا خیر لكم روجین ولا دا بهتر دي تاسو د بارا بعض علماء وی دا د مریض سره لګي مریض د پاره خو روزه ماتول جایز دي چې روزه پری دي خو تاسو مو روزه نیول لسدي بهتر دي ولی د ټولو خلکو روزه ده د ټولو خلکو چې روزه نو به روزه نیول اساني او پتا سفر کې روزه ونی نیول او به پورته رالي او د روزې نه پس روزې نیسي نو بیا به ته ګران نه وي ولې ټول خلک به خوراک کوي او ستا به روزه وي نو سفر کې خیر دی روزه ونیسه دا بهتره ده بعض علماء دا د دغه سره لګي مریض سره روزه نیول بهتر دي ستا دپاره خیر دی که لږ تکلیف دي برداشت کو و روزه نیول دا ستا دپاره دا بهتر دي دا د دې دغه سره لګي دو معنی شولې د دې ان کنتم تعلمون کتا سو پويږي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاشت رمضان الذي اغدا انزل فيه القرآن نازل شوی دی په دې کې قرآن هدى للناس د رمضان او د قرآن خصوصي مناسبت دی
دا وجه دا تقریبا څومره آسماني کتابونه دي ټول په رمضان کې نازل شوي دي. انزل فی القرآن کې درې معنی دي. اوله د لوح محفوظ نه قرآن نازل شوی دی آسماني دنیا ته ټولو. دا معنا مولا زکریا رحمت الله علیه فضائل اعمال کې کړی ده چې آسماني لوح محفوظ نه قرآن نازل شو آسماني دنیا ته په رمضان کې. او انا انزلناه فی لیلة القدر به په لیلة القدر کې او بیا لږ لږ دنیا ته دریش کاله کې راغلی دی. دا یو توجیه. دویم انزل القرآن بفرض صيامه. انزل القرآن چې قرآن نازل شوی دی په دې سره چې روزه فرض ده، د رمضان روزه فرض ده. دریم ابتدا د نزول د قرآن او دا په رمضان کې ده. ابتدا اقرأ باسم ربک الذی خلق دا په رمضان کې. رست باغ دې کې تاسو ته ویم اقرأ باسم ربک الذی خلق چې دا د رمضان میاشت وه. مطلب اول حکم د اقرأ چې راغلی دا په رمضان کې. شهر رمضان میاشت د رمضان الذي غدا انزل فيه القرآن نازل شوی دی په دې کې قرآن هدى للناس هدایت د عام خلقو دپاره وبینات من الهدى او واضح دلایل دي دا قرآن او د هدایت والفرقان او د فیصلو کتاب دی. فارق بین الحق والباطل او حق او باطل جدا کوي. فمن شهد منکم الشهر سوچ حاضر شو منکم بتاسو کې دی میاشت دا میاشت پیراله فلیصمه روزه دی وساتي. فمن شهد دا مبتدا دا متضمن دی معنا دا شرط لرا. نو فلیصمه کی خبر کې سره راغلی دا جزا راغلی دا. فمن شهد منکم الشهر فلیصم. شهر لفظ په قرآن کې 12 ځله راغلی. او عجیبه کال کې میاشتې څو دي؟ 12 میاشتې دي. لفظ د شهر فی القرآن 12 ځل راغلی دی. فمن شهده کې معرف القرآن یو مسله ذکر کړې ده. و هغه علاقې چرته شپږ میاشتې ورځې او شپږ میاشتې شپې. شپږ میاشتې ورځې شپږ میاشتې شپې. روزه بلته څه کوي؟ وایي د روزې حکم هلته نشته دی ځکه چې میاشت کې نه راځي. فمن شهد منکم الشهر چا باندې چې دا میاشت راغله نو روزه دې ونیسي. چا باندې چې میاشت نه روزه نشته. البته فقهاو لیکلي دي چېرې دا چې کومه علاقه نږدې وي هغوی باندې به روزه ساتي او روزه به ماتوي. دا حکم وجوبي نه دی، استحبابي دی. د دې لپاره چې د روزې د عبادت د ده نه هیر نشي. ډېره موده روزې ونه ساتي بیا په خپل وطن ته هم راشي روزه به نشي ساتلی. نو هغه علاقې ته دې ګوري چې کومه نږدې وي او د هغې باندې د روزه ساتي او بیا د روزه ماتوي. فمن شهد منکم الشهر لکه تاسو ویلي دي حایضه ښځه په دوران د حیض کې به هم چاره دام وکړي مسله باندې به کښېني ذکر به وکړي. ولې؟ وایي د بېلمازۍ عادت وانخلي دا ښځه. هره میاشت کې 10 ورځې یا 8 ورځې مونځ نه کوي. نو داسې نه چې د بېلمازۍ باندې عادت شي او بیا پاکه شي او بیا مونځ چې دی هغه نه کوي. دا حکم فقهاو لیکلی دی خو دا استحباباً دی. څه دی؟ مستحب دی، وجوباً نه دی. فمن شهد منکم الشهر فلیصم ومن کان مریضا څوک چې وي بیمار او علی سفر یا په سفر فعدة ودې شماري من ایام اخر نورې ورځې قضا. یرید الله بكم اليسر غواړي الله چې تاسو باندې اسانتیا راشي. ولا یرید بكم العسر نه غواړي الله په تاسو باندې سختیا. یرید الله بكم اليسر غواړي الله په تاسو باندې اسانتیا.
वला युरीदु बिकुमुल उसरा, न गवाड़ी अल्लाह पता ज़ुबानी सख्ती।